أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويوم نبعث من كل أمة شهيدا ثم لا يؤذن للذين كفروا ولا هم يستعتبون. سورة النحل 84 نمبر آیات. د دې 84 نواخله تر 88 پورې دا ټول د آخرت یری ذکر کیږي د مشرکانو لپاره په جدا جدا انداز باندې. الله تعالی وایي یوم نبعث په هغه ورځ چې موږ راژوندي کو راپورته من کل امه د هر ډلې نه د هر امت نه شهید یو گواه، هر امت باندې یو گواه موږ پیښ کو. دغه گواه به څوک یو د څه گواهی وکړي؟ نو د هر امت گواه د دغه امت پیغمبر برته په دې باندې گواهی. او دغه شان چې کله پیغمبر زمانہ تیر شي وفات شي، بیا چې څومره کسانو د پیغمبرانو دغه مشن مخکې چلولی خلکو ته رسولی او مخالفین مسترد کړی نه قبول کړي، نو دغه حق پرست علما به گواهانی په دې کې او گواهی په دې خبره باندې کوي چې د خلکو ته دین رسېدلی دی خو دوی قبول کړي نه. نو دا د هر امت پیغمبرانو برته په دې گواهی کې شامل دي. هغه حق پرست علما هم شامل دي چې د دین صحیح ترجمانی خلکو ته کړی ده او خلکو قبول کړي نه ده او ځان د جهنم مستحق جوړ کړی دي. نو د هر امت نه به گواهان راپاسي چې کله دغه گواهان گواهی وکي ثم لا يؤذن للذين كفروا، بیا به اجازت نه ورکړه کېږي هغه کسان ته کفرو چې کافران دي. څه اجازت؟ یعنی د عذرونو بانو پیش کولو اجازت به ته نه میلاویږي. ځکه دومره کلک ثبوتونه چې کله راشي چې ځمکه ګواه وکړي هغه بحث به وروسته راشي، د انسان اندامونه پې ګواه وکړي، فرشتې کرام الکاتبین ګواه راشي، عملنامه پیش شي، پیغمبران پیش شي، د هر زمانې حق پرست علما ګواه کې پیش شي، د هغې نه وروسته بهانې عذرونه پیش کول څه فایده نه لري. نو په دې وجه د تفهیم القرآن رایې دا ده چې د لا یؤذنو مطلب دا ده چې بیا به وروسته د دې نه خلکو بانو پیش کولو ته ضرورت پاتې نه شي. دومره کلکه مضبوطو دلایلو نه بعد به د خلکو عذرونو بانو ته څه موقع پاتې نه شي چې هغوی پکې خپل عذرونه بانې وکړي چې موږ خبر نه وو، په دین پوه شوي نه وو او موږ ته پته نه وه چې څوک په حقه وو. دا بانې هلته کې بیا دې ته به ضرورت پاتې نه وي. چې کله ضرورت پاتې نه وي نو خلک به دا بانې وم نه کړي سبا پاتې شي. وایي د دې دا معنی نه ده چې خلک په دې مجبوره شي چې هغوی عذر پیش کړي او الله یې منې کړي چې عذر به نه پیش کړي. داسې نه ده، بلکې دا عذر به زی او ضرورت پاتې نه شي. نو په خپله به هغې خپل عذرونه عبس بې فایدې وګڼي نو نه به پیش کړي. ثم لا یؤذن، بیا به دې ته اجازت نه ورکړی کېږي یا بیا به دې ته د اجازت ضرورت نه پیښېږي للذین هغه کسان دپاره کفرو چې کافران وهم لا یستعتبون او دوی ته به مهلت هم نه ورکړی کېږي. یستعتبون یوه معنی دا ده چې دوی ته به د دوی نه به د توبې مطالبه نه کېږي، یا که یستعتبون دا د عتاب نه واخیستی شي. نو بیا به یې معنا شي چې یستعتبون د دې نه به ازاله د عتاب نه کېږي چې د الله تعالی قهر غضب د ځان نه لرې کوي او نیک کار وکړي. دا مطالبه به نه کېږي. مطالبه د توبې یا قبولتیا د توبې یا د نیکو اعمالو مطالبه دا په قیامت کې ځکه نشته چې قیامت دارالعمل نه دی، هغه دارالجزا ده او دنیا دارالعمل دی، هلته کې دارالجزا ده. په دارالجزا کې د عمل ضرورت نه وي. یعنی د امتحان چې کله تیر شي او نتیجې ټیم راشي نو نتیجې په دوران کې څوک د چا نه تپوسونه نه کوي، سوالات نه تپوسي چې د دې څه جواب دی، د دې څه جواب دی. نو د قیامت داسې ورځ ده چې په خلکو باندې به ګواهان راشي، ګواهان حق پرست علما به وي. ګواهي به د دې خبرې کوي چې د خلکو د دین رسېدلی و، پوره ترجماني ورته شوې وه، دوی ته د حاکمیت، د عدالت، عباداتو، عقایدو، اخلاقو، سیرت، صورت، تمدن ټول وضاحت شوی او خلکو اورېدلی دی، لیکن دې خلکو نه مانو او دې خلکو دا د دین حصه نه ګڼله او په بغاوت په لاره باندې روانو. نو دا اول په پیغمبران او بیا د هر زمانې حق پرست علما به ګواه کې پیش شي. بیا د هغې نه بعد به ضرورت پاتې نه شي د بانو پیش کولو چې نورې بانې پیش کړي، ضرورت به پاتې نه شي. دغه ضرورت چې نه پاتې کېږي نو دغه په لا یؤذنو سره ذکر کړه چې ګوره دومره بې ضرورته به د دې بانې به دومره بې ضرورته شي چې بس د دې بانې کول نه کول به دواړه یو شان ته کړي. داسې شوله که جاړو جهاد میلاو شوی نه او د دغې نه وروسته ولا هم یستعتبون، نه به د دوی نه د دې توبه قبول شي، نه به د توبې
د قبلو د توبې د وستلو مطالبه وکړي شي. ادوانه معنی مشورې دي. توبې قبلېدل یا د توبې مطالبه کول دوانه معنی دي. دا غون مضمون چې راواخلي تخفیف یو خرابش د اخرت یارش چې د دین مخالفت کول دا دومره لوی نقصان لري چې یو لوی حیبتي ورځ را روانه ده چې دغه احوال مالک ده البته د سخت خسارې سره مخامخ کیږي د تبعی سره مخامخ کیږي په الحال وسره منقده چې خپل عقیده او عمل صحیح کې د شرک نظام وساتي. واذا راى الذين ظلموا العذاب هر کله چې ویني هغه کسان ظلمو ظالمان دي. ظالمان نه مراد مشرکان کافران فاسقان د دین دشمنان ته نه واخلي. ذکر الظلم تعریف دا د جواز او شیء په غیر موضعه. لغات کتابونو لیکلي دي چې ظلم ته ویل کېږي چې د یو شی مستحق یوي او ته بل تورک او عام اصطلاحي معنی دا د حقدار ته حق نه حواله کول. دا الله تعالی په من د بندګۍ حق دی هغه بندګي الله تعالی نه کول د لوی ظلم دی بل چاله کول ټول نه غټ ظلم دی. د انسانانو حقونه ضبط کول او بډېر چالاکي سره به شرمۍ سره خوړل دا هم ظلم دی. حقدار د حق نه حواله کول دا ټول پکې شامل دي. نو هر کله چې ظالمان عذاب مخامخ ویني جهنم عذاب ویني او دوی ورته ورواچول شي فلا يخفف عنهم بیا د سپکیږي نه د عذاب یعنی د سینه ته چې کني عذاب ته ورواچي بیا به رحم راشي له کوم د عذاب کم شي کمې د پکې بیا نشته. ولا هم ينظرون او نه مهلت ورکړی کیږي. مهلت معنا دا ده چې کله جهنم ته ورولېږي نو د سیمانای چې بس یاره یو 15 ورځې وسوځيږي بیا چوټی شي ایو بیا شکم دین نه جهنم چوټی شي هر دمش بیا ور بل شي بیا مرځ دا شي به نشته چې بس یو پر ور بل شي خلک ور وغورځيدو نو بیا ور وغورځيدل بیا به مهلت ولا نشته. واذا راى الذين حرك لجوين حق كسان اشركوا چې مشرکان دي شرکاءهم شریکان خپل چا بندگی چې کله لغویني قالوا نو بوي ربنا رب زمونږه هؤلاء شركاؤنا دا زمون هغه شریکان دي الذين حق كنا ندعو من دونك چې موږ برابر بغیر ستانه بغیر موږ بندگی کوله هغه کسان دادراله د دې دا وینا چې دا شریکان د ستانه بغیر موږ را بدل دي معنی دا مطلب دا دی چې دوی د خپل شرک کفر د جرم اقرار وکړي چې موږ مجرمان یو ګناګار یو موږ په غلطه باندې یو او هغه خلک را ورسېد د محشر میدان ته چې کوم خلکو بندګي من کړی ده. فالقوا اليهم القول نو دغه والقوا اليهم القول دی به وړاندې کې د کافرانو ته دغه کم شرکا راځه بندګي چې کله هغه به وړاندې کې د مشرکان ته القول وینا د جواب وړاندې کې ست جواب ورکی د څه ورته وای انکم لکاذبون یقینا تاسو دروغجن یې زم بندګي نه کړی. د دوی دغه شرکا او دا وینا چې موږ تاسو زم بندګي نه کړی دروغجن یې دا دې لپاره چې اصل نشه په دې جرم کې موږ راګیر شو موږ هم د عذاب مستحق وګرځو چې وس الله وجه ښا دا تاسو ورته ویل دي چې زم بندګي وکړي او تاسو بندګي کو تاسو دستنه ویلو تاسو مخالفت نه کوو نو دی باندې بدغه ټینګ به hebat راشي دغه hebat د وجنه با بيخي انکار وکړي چې نه د سینه زم بندګي نه کړي دروغجن خلک او دې څنګه کې د کوم مخلوق بندګي چې شوی د دې قسمه دي د انبیای کرامو او اولیاء کرامو د قبرونو هم عبادت شوی دی او کیږي روان دي او دغه شان کې د شیطانانو هم بندګي کې شوی دی او کیږي چې دغه به ان شاء الله ورسره سبقونه کې براش د دریم نمبر چې کوم دی د ګټو د بوتان هم بندګي شوی دی او کیږي د وونم بندګي شوی دی او کیږي د ورم کیږي سپوږمۍ نور ته دی بندګي شوی دی او کیږي مو د څومره مخلوقات چې بندګي شوی د ټول ور د خپل بندګۍ نه انکار وکړي چې تاسو دروغجن خلک زم بندګي تاسو نه کړی نور به مقدار وکړي سپوږمۍ استوري پیریان شیطانان دغه شان دي انبیای کرام اولیاء کرام ټول به وای تاسو دروغجن خلک او موږ ول چې دا وینا چې انکم لکاذبون دروغجن یې دا به د اعتبار سره چې په جرم کې موږ راګیر نشو د hebat د وجنه بداسي وکړي نو کله بداسي شي چې دغه خلکو دا کم څوک چې وای دا دروغجن یې د دوی د خبره بس صحیح رښتیا خبره وکړي لکه د انبیای کرام او د اولیاء کرام چې کوم بندګي کیږي اصل کې در شیطان په لمسن باندې لګیا دي نو د شیطان په لمسن باندې لګیا دي نو د اولیاء ویلي زم بندګي وکړي نو د فرشتو ویلي دي چې مرته نه دی ویلي دا اثر کې دا د څه واخله چې ګویا دار شیطان خبره واوریدله او د شیطان بندګي شو اولیاء کرام نه شو ځکه اولیاء کرام خو خبرونه کې خبر نه دي
دغه شان د فرشتو بندګي شدي کما کوي نو دا د شیطان ویل دي فرشتو دا اقرار مطالبه د چانه نه کوي زم بندګي وکړي نو دا خو واقع به دی وینا کې خو دې رښتونی شو لیکن کله به دغه شرکا چې کوم دا به دروغجن همي بندګي به شوی دوی ورته خویلې می چوي کوي بیا به منکري لکه شیطانان واخله د شیطانانو بندګي شوی دا او روانه ده قیامت پورې به شیطانان به هم انکار وکړي چې انکم لکاذبون شیطان کله چې شیطانانو لخرې راشي قیامت په ورځ باندې نو انسانان به اقرار وکړي دا خلک چې موږ گمراه کړیو موږ وسانه بغیر را بلل او دې خبرې به اوریدلې شیطانان به انکار وکړي چې دروغ دي تاسو انکم لکاذبون دروغجن خو به دې ځکه دروغجن څوک دي دغه شیطانان دروغجن دي درېم صورت دا ده چې د کم چا بندګي شوی دغه بر ځان خبرم نه بندګي به شوی لکه خلک ګټو ته پراته عبادت کوي نو ګټه د دې څخه خبر زما عبادت کړي دي کني دي کړي خو ګټه به انکار وکړي چې انکم لکاذبون دروغجن خلک ګټه ته پته نشته د زما بندګي شوی ده نو دا ټول چې کده دوی خبر د دې بندګي نه ده شوی حقیقت کې د دروغجن خلک یا شوی ده لکه شیطانان واخلا یا د غوړلو خبر نه دي چې کړي دي کني دي کړي لکه ګټه بوتانه ونی واخلا نو دا ټول په دغه ټیم کې وایي چې انکم لکاذبون دروغجن خلک او د ټول حاصل دا هم تخفیف اخروی دی د مشرکانو لپاره چې قیامت کې د کوم خلکو بندګي کیږي هغه ټول بردي د بندګۍ نه براءت او بیزاری اعلان کوي چې زموږ د پاره نه ده کړی یعنی نه بم کوله موږ د نس خبرې چې بندګي وکړي نه بم کوله شیطان هم براءت کوي ګټي به موږ انسانان پیریان ټول براءت کوي او دسي خلک چې دسي مخلوقات چې هغه ستاسو بندګۍ نه براءت او بایکاټ اعلانوي hebat او ير به دومره راضي بیا دسي مخلوقات د بندګۍ د ضرورت څه دی ولې کې نو دا د بیوقفتیا اظهار هم دی او ربي د پاره د اخرت یره هم د چې په اخرت کې بس سخت حالاتو کې دغه مخلوقات اساسو د پاره به کار ګوري راتلی نشي او دا غوړ مضمون د مشرکانو د پاره تخفیف اخروی په براءت د شرکا سره والقوا الى الله يومئذ السلام والقوا او دی ځان وړاندې کی الى الله تا یومئذ بدغه ورځ باندې السلام په عجزه سره ځان وړر په عجزه سره الله تعالی ته پیش کړي الله پاکه مونږ د هیڅ نو خو بس خطا شو او زار دین نم بغاوت او دشمنی اعلان کړل او دا ټول ژوند بدري کې تیر کو اوس یقینا زموږ انجام خراب دی الله تعالی ته خپل عجزه وړاندې دغه معنی چې کوم د تفسیر مارب قرآن ذکر کړی دا لفظي لیول باندې اگر د ځنې علما بده کې تحقیق بل هغه وایي چې والقوا الى الله يومئذ السلام دی به وړاندې کې الله تعالی ته دغه ورځ باندې صلح به وړاندې کی څنګه صلح به وړاندې کی دی به الله ته وایي چې دا څه وکړه چې موږ د مخلوقاتو بندګي کړل خطا شوی یو غلط کارم کړی اوس هر څه موږ په خپل سترګو باندې ولیدل خطا یو لہذا موږ سره داسې معاملې وکړه چې دنیا ته بیرته ولېږي یو موقع بل راکړي هغه موقع کې موږ ستاسو بندګي وکړو مضبوطه او مخالفت بدنه کې بیا براش نو اصل کې دا اقرار د صلح اقرار شو وجه دا یو قسم صلح شو چې بس تیر لانجه ختم او آینده کې بده سینه دغه معنا عام مفسرین نقل کړل لیکن مارب قرآن هم په معتبر تفاسیرو کې دی هغه وایي د سینه دا والقوا الى الله يومئذ السلام او دی بزان وړاندې کې الله ته دغه ورځ باندې په عاجزۍ سره خپل عاجزي خاکساري وړاندې کې او په دنیا کې د اسلام څومره مخالفت په بدمعشۍ سره کوي څومره په جذبه باندې د دین بغاوت ته بډې راوهلې دي د ټول نه بالکل توبه وباسي او ډېر عاجزي به شروع کې په ټیم کې خو فائدہ به کوي نه بیا وزول عنهم او ير بشر دوینا ما هغه سکانو یفترون چې رضان نه به جوړول د اسلام په مقابل کې د باطل خلکو په سپورټرای کې به ډېر زیات دروغ دلایل جوړول او خورول اگر دروغ دلایل بر دوی نه استیر شي ورک پدې شي hebat ور باندې راشي خپل انجام مخې دی ویني دغه دومره د دروغ منسبي د به استیر شي نور د هر اوزر د بار خلک باندې جوړي او د پارسی مشهور متل چې بهانه از ګناه بدتر است ګناه کول هم جرم دی خو د ګناه لپاره بهانه لټول د هغې نه هم زیات غټ جرم دی نو دغه بهانه او دغه مصنوعي دروغ او دلایل د به قیامت په ورځ باندې استیر شي او بس سوچي اقرار به وکړي چې په خطا باندې الله تعالی ته بزان ورمخې ته کې چې بس دغه یو او کوم اپ کې چې ماپ کول یو کوم نم اپ کې د جهنم قابل یو استغفر الله خوخه دغه زمن کار غلط الذين حقكسان كفروا كافرون دي واسودوا او بندي خلق عن سبيل الله اذا دلالنا دلالنا رس شي دلالنا دین بس دلالنا پدې دین باندې چې عمل کې الله تبارک سيږي او دې دین چې بیلاره کېږي جهنم تبارک سيږي
نو دین نو تعبیر په سبیل الله سره شوی دی چې بس د الله تعالی لاره سره په آسماني دین او شریعت عام کول خورول په هغه باندې عمل کول دا غي شعائر بنیادونه مضبوطول د په سبیل الله دی د سبیل الله کې راځي یو روایت کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه تاسو چې دا قتال په سبیل الله څنګه چې خلک الله پلان کې د الله تعالی په لار کې وجنګېدو او شهید شو یا د الله په لار کې وجنګېدو اجر حاصل کړي په سبیل الله څه ته ویل کی او نبی رسول الله ته ویل چې من چې په سبیل الله ته ویل کی اعلاء کلمت الله چې د الله تعالی د دین او د نظام د غالب کولو لپاره او د هغه د خورولو لپاره چې څوک وجنګېدو نو معلومه دا چې سبیل الله هم د دینی شعائر دینی احکام مضبوطول خورول خلکو ته زده کول د هغه خلاف رکاوټونه ختمول په سبیل الله کې داخلي دي نو هغه کافران چې هغه بندي خره د الله تعالی د لارې سشنه بندي د دین د آسماني دین او شریعت نه بیلاری کوي زیدنا هم بزیاته د لاره عذابا یو عذاب فوق العذاب د پاس د بل عذاب بما كانوا يفسدون بسبب د هغه چې دی ورانه جوړي دا هم تخویب اخروی دی د هغه کافرانو مشرکانو د پاره چې د خپل کفر او شرک سره سم هغه نور خلق هم بیلاری کوي گمراه کوي د گمراه خلکو دوه قسمونه دي یو قسم هغه چې کوم په خپل باندې گمراه دي خو بچا کې کار نه لري پورا من گمراه دي دغه سزا به څنګه لري د کفر سزا به ملاويږي د خلکو د بیلاری کول سزا به نه ملاويږي سزا به څنګه شي دویم قسم کافران هغه دي چې په خپل باندې هم گمراه او بیلاری خلک دي لیکن د خپل ځان گمراهي سره سم خلق هم خطا کوي گمراهي بلار باندې رواني او دغه گمراهي د لپاره غلط ناجایز نشریات کوي او په اسلام باندې ځان الزامات لګي تهمتونه لګي او داغه په وجه د اسلام بدنامي کیږي د خلکو په ذهنونو کې داغه کرکه او نفرتونه راولاړيږي دغه قسم کارونه چې څوک کوي الله تعالی او زیدنا هم مزيات کوي لره عذابا فوق العذاب یو عذاب د پاسه د بل عذاب یو عذاب به د کفر چې کافران دي او داغه د پاسه په دویم عذاب د دې خبرې چې خلک گمراه کړي دي نو ډبل سزا به ملایويږي بما كانوا يفسدون بسبب د هغه چې فساد کې ورانه کې فساد خپل معنا ورانه کول دي او ورانه څه چې د ویل کېږي داغه باس مخکې من کړي دي چې د دې مقابل چې کم دین اصلاح راځي جوړه خیرخواهي نو فساد ته ویل کېږي چې د انسان ضرورت او مقاصد چې کوم دي د انسان ضرورت دنیوي اسباب او وسایل دي او د انسان مقصد دینی شریعت باندې عمل کول آسماني شریعت باندې عمل کول دي د الله رضا حاصله ول د انسان د ژوند مقصد دی نو کوم انسان چې د انسان د ژوند ضرورتو یا د انسان د ژوند د مقاصد او مخه ته رکاوټ جوړيږي دغه کس ورانه کوي او د ورانکار سره دی نو مخکې هم سزاګان ذکر شوی خو د کوم مشرکانو کوم چې په خپل باندې مشرکان دي خو د نور د گمراهۍ سبب جوړ شوی نه دي او دی آیات کې د هغه گمراه هغه مشرکانو هغه کافرانو سزا ذکر کیږي چې په خپل گمراه او بیلاری دي نور خلک هم سره گمراه کوي بیلاری کوي نو دا هم تخویف اخروی شو د کافرانو او مشرکانو د اسلام دشمن خلکو لپاره په اسلام کې د خلکو گمراه کول هغه عظیم جرم دی چې د مسلمانانو د قتلولو د وجلو او د کورونو د وستلو او سزاولو نه هم زیات خطرناک جرم دی او د دې عملی نمونه چې کوم د نبی عليه السلام په سیرت کې هم موجوده ده لہذا کم خلک د اسلام خلاف مسلسل نشریات کوي د اسلام په احکام اعتراضونه کوي په مذهبي او اسلامي جماعتونو باندې اعتراضونه کوي هغه د بدنامور د پورا شپه ورځ بزان یو کړی دي خود ساخته شیزونه جوړي یا د يهوديانو او د قادیانانو په دفترو کې تیار شیزونه جوړيږي او دې ته به راځي په واتس اپ باندې دوی کاپی کوي او شیر کوي نو دا هغه جرم دی چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په زمانہ کې یو څو کسان دې لپاره مشرکان وټاکل چې تاسو په غنو محبرون د ځای په وخت کې نشریاتي ادارې دومره مضبوطه قوي نه وي دومره ترقی به نه وشي هغه وخت نشریات په طریقه باندې چې څه په بدنامونه هم او ګرچا تایید به دکاونه هم غني د بلاړو قصه بدل راوغست خلکو ته په باس راوغست نو د مشرکانو په زمانہ کې د نبی عليه السلام په زمانہ کې چې کله نبی عليه السلام مدینه منوره ته هجرت وکړو او په کافرانو کې د اسلام جذبه په تیزی سره روانه و خلک مسلمانانو د مسلمانانو سره ملګری کېدو نو مشرکانو مسبه وکړه په دار الارقم کې په دې باندې بحث وشو چې د مسلمانانو د مخنیوي لپاره یو مهم پکار دی هغه مهم دا دی چې د نبی عليه السلام د هغه ملګرو دي زبردست بدنامي وشي بدنامي د پاره یو څو کسان وټاکل چې تاسو په دې کار کوئ چې غاڼي ته بځي او د نبی عليه السلام تباحت بیانوي
چې دا د خپل قوم دشمن دی، د وطن دشمن دی، د ترقۍ دشمن دی، د خپل نیکون د دین دشمن دی او د خپل خاندان سپکاوی وکړو، دې ځګین نور ته پیسې رااله، هغه ځګین نور ته رااله او دغه شان کې د روم سره برابر کې دی، پارس سره برابر کې دی. او بلې طریقه باندې بدنامي وکړي چې د خلک په بدګمانه شي او نور پسې څوک مسلمانان نشي. په دې کې یو چې کوم دی شاعر هم و چې اشعار به جوړول، د اشعارو د پیدا پورته کوله او په اشعارو کې به د نبی علیه السلام سخت سپکاوی کوي. چې کله مکه فتح شوله، د مکې د فتح په ورځ باندې نبی کریم صلی الله علیه وسلم عام اعلان چې زه مکې والا ترن هغه خبره کوم چې کومه خبره یوسف علیه السلام په درونو ته کړې وه، هغه دا وجه لا تسریب علیکم اليوم، په تاسو باندې نن ورځ هېڅ قسم تجاوز نشته دی، یعنی تاسو نه خپل بدل نه اخلم. څومره ظلمونه چې را سره کړي دي، څومره ملګري مې رانه شهیدان کړي دي، څومره سامانونه هم زموږ نه ضبط کړي دي، موږ هم کړولی یو، موږ هغه انتقام تاسو نه اخلو، موږ معاف کړي. لیکن یو خبر یا ساده چې کم کسانو د دین سپکاوی کړل، زما خلاف غلط نشریات کړي دي، صحابه کرامو خلاف کړي دي، اسلام خلاف کړي دي، نو صحابه کرامو ته ویل چې دغه کسان د خانه کعبه خلاف یعنی په توره پرده ونیسي او توبې وباسي او د ایمان او د اسلام اظهار وکړي، کلمې ووایي، هم چې معاف یې نه کړي. کله چې صحابه کرام مکې ته داخل شو، هم دغه دوه کسان یې هوبهو دغه شان کې بیا موندل چې د خانه کعبه د غلاف یې نیولې، د توبې وباسي او کلمې په زور باندې وایي. صحابه کرام ورته ویل چې تاسو خبر مونږ ته نبی علیه السلام د مخکې نه راکړی د داسې کسان به راځي، لہذا تاسو توبې قابل قبول نه دي، ټول معاف دي خو تاسو معاف نه یې. امیر حمزه رضی الله عنه چې کوم شهید کړی دی هغه معاف شو. دغه شان به احد کې چې کوم صحابه کرام شهیدان شوي دي، هغه کسان چې د امیر حمزه رضی الله عنه سینې شلولې و، هغې زړه رایستلی و او غوږونه پوزې ته پرې کړي، ټول اندام یې 19 ټوټې کړی او ټول کسان معاف شو. هغه د انتقام اخیستلو خبره ختمه شوله، خو ویل دا کسان د معاف کولو قابل نه دي، دا دومره عظیم جرم دی. صحابه کرامو دا د مکې معظمې نه بهر ویستل او د هغوی نه سرونه کټلل، د حرم د حدودو نه بهر کړل، مړه یې کړل. دې نه معلومه شوه چې د اسلام خلاف نشریات کول، غلط صحافت کول ډېر لوی جرم دی، خطرناک جرم دی. او صحافت په اسلام کې یو مقدس امانت دی، نو که صحیح استعمال نو ډېر لوی نعمت دی، او که غلط استعمال نو ټول لوی سنگین جرم دی.